تنبیه تا ته یو خبرداری درکوي تا چې ویلو چې یو اشاره وړوکې تېره شوې وه په دغو تعبیراتو کې صدق او د کذب نو په هغې د کلام واوره اول خو په دې کې دا کلام واوره چې آیا دا خبر را بند دی په دې دوو ټکو کې که نه خبر به یا صادق وي یا به کاذب وي خبر به یا صادق وي یا به کاذب وي که نه د دې نه داسې خبر شته چې نه صادق وي او نه کاذب وي وایي داسې بزرګان شته دی چې هغې ویلي دي او خبر یوازې دا دوه قسمه نه دی چې یا صادق یا کاذب بلکې بینه بین هم پکې شته یو مولي صاحب ته چا ویلي ته بریلیون که دیوبندیون ویل بینه بینون مر پکې داسې شته چې هغه څه دی مولي صاحب بینه بین هم پکې شته دی نو دقه باندې تا ته بحث کوي او د دې صدق او د کذب تا ته څو تعریفونه درکوي 3 تعریفونه درکوي چې د صدق تعریف باندې کذب خپله معلومېږي د صدق کې لومبیا د اهل سنت والجماعت دغه دا دی هم اهل سنت والجماعت لري په دې کې سره دا ده چې صدق څه ته ویل کېږي اعتقاد مطابقت د دې خبر دی د واقع سره مټیانې خوړلي چې ورلو نو خوړلي ورلو او دویم نظام معتزلی وی چې نه صدق څه ته ویل کېږي مطابقت د خبر دی د اعتقاد د مخبر سره د اعتقاد د مخبر سره چې د مخبر کومه عقیده ده چې د هغې څه خبره برابره که د واقع څه برابره که نه لکه فرض که د یو سړي دا عقیده ده چې اسمان مړه لاندې تا خو وسي خو چې که دا څه ګډې وډې وي اسمان لا ویل خدای راسي بله ورځ ویل ما ورته ویلي په هغه حوض کې وکتل ویل لاندې وله تا ورته ډېرې ویلې چې دا داسې نه بس هغه ویله قصې پرېږده زه د چا نه منم اسمان لاندې نو اوس دې څه کوي او اواز یې ولګاو پر سپیکر کې چې السماء تحتنا نو د دا خبره نظام معتزلي وایي صدق ده ولې د د اعتقاد سره برابره ده او که دی په منبر کښېني ووایي چې السماء فوقنا وایي د دا خبره کذب ده ځکه کذب ده چې د د اعتقاد سره برابره بل یو بوډا بابا ناست یو راپاڅېد ویل زما هم پکې واورئ جاهز نامه وه هغه وایي نه صدق دی ته وایي چې به د واقع څه برابري به د اعتقاد څه برابري د دواړو څه چې برابري وکړي نو هله صدق دی یعنې اهل سنت والجماعت خو وایي چې صرف د واقع څه به برابري او نظام معتزلي وایي چې صرف د اعتقاد سره به برابري او زه ویم چې د دواړو سره به برابري زه ویم چې د دواړو سره به څه برابري نو څو مسلکه په صدق او په کذب کې راغله 3 مسلکه راغلو آسان سبق دی اختلف القائلون اختلاف کړی دی قائلون بانحصار الخبر برابندېدل د خبر په صدق او په کذب کې په تفسیر د دې دواړو کې د صدق او د کذب تفسیر یادی نو فقیل ویلی شوي دی چې صدق د خبر مطابقته مطابقت د حکم د دې دی للواقع د واقع سره واقع چې د خارج ده الذي هغه یکون چې دپاره د نسبت د کلام خبري لکه زما چې کوم کلام وکړي د دې نسبت دپاره خارج شته نه هغه دی کې خلک ناست دی مټیانې خوړلي دي نشتې خوړلي دي شونډې وړي راځه وکذبه او کذب د خبر عدمها ان عدم مطابقت دې للواقع د واقع سره یعنی ان الشیئین الذین بشک دوشذونه هغه چې واقع کړي دي په مابین دې کې نسبت په خبر کې لابد دا چې په مابین دې ځوان کې نسبت په واقع کې هم څنګه چې په دې کلام کې ما نسبت واقع کړي دي چې ګلدین مټیان خوړلي د ګلدین او د مټیانو په منځ کې به نسبت پیدا کړی دی نو په خارج کې هم داسې نسبت په کار دی چې هغه دا دی چې ګلدین ګوره لګی دی مټیا یې خولې ده وړی دی خولې ورباندې رابنده کړې ده او خولې ورباندې خوځولې ده داسې خارج کې مولا یو نسبت خامخا په کار دی
لابد ان یکون چې په مابین د دوه کې نسبت په واقع کې انسان قطع د نظر داونه چې کوم په ذهن کې دي او د اغه نه چې دلالت کې باغی باندې کلام نو مطابقت د دقه نسبت مفهومه سره د کلام نه چې دا نسبت مفهومه د کلام چې دا مطابقت خو د پاره د نسبت التي هغه چې کوم په خارج کې هغه د ناس ته پوری بان تكون ثبوتی چې دا دوه ثبوتیانی ما ویلیو چې مټیان خوړلې دي التم نشته خوړلې وو ثبوتیانی او سلبیتیانی یا دوه سلبیتیانی ما ویل مټیان خوړلې ندي او رشته التپراتو خوړلې نو صدق دا صدق دی او عدم د دې نسبت بین تكون شی د دې دوه ثبوتی ما ویل خوړلې دي او غبل سلبی هغه نو خوړلې کذب دا کذب دی دا سره مناسب دا مسلک د اهل سنت والجماعت شو وقیل قائل نظام معتزلی دی چې صدق د خبر مطابقت د دې د اعتقاد د مخبر سره ولو كان ذلك الاعتقاد خطا اگر کدا خطا لك سماو تحتنا او غیر مطابق للواقع سره او کذب د خبر چې عدم مطابقت د اعتقاد المخبر اگر کدا اعتقاد خطای نو په قول القائل نو قول د قائل چې سماو تحتنا او دا معتقدم دی ذلك الذي صدق او قول دا قول چې سماو فوقنا او دا غیر معتقد دی ذلك الذي لپاره کذب دا ترې مولي شي کذب لکه څنګه چل دی دا مولا شرشم راغلی دی ګمان کوم چې راغلی به یي نو صدق شو که کذب شو چې موږ ورلو راغلي وو صدق شو او چې موږ ورلو راغلی نه دا صدق او کذب په علم کې مرضی او په دغه ژوند کې مرضی څه کې راځي ژوند کې مرادي خو شک مې دی چې راغلی که نه دی راغلی نو دی مشکوک باره کې ستاسو څه خیر دی وایي دی مشکوک کې غټ اختلاف دی ځینې عالمان مشکوک د قبیلې د خبر نه بولي خبر کې بیا صدق او کذب راځي او ځینې وایي چې دی بالکل خبر نه دی نو صدق او کذب په کې کوم دی نه راشي نو وی لږه رڼا به پرې راته وانه چې وی د جمي په شپو کې به دته انشاءالله د متول کې واچوما متول کې وی دا خبر ذکر کړی ده اول مراد چې په اعتقاد سره الحکم الذهني هغه حکم دی چې کوم په ذهن کې پروت دی الجازم کلک او راجح یا راجح مضبوط انو په یو معنی دا شاملېږي علم ته هم وظن او ګمان ته هم خدا کا دا تفسیر دا کوم چې نظام معتزلی کړی دی دا مشرکیږي په خبرو شک په شکی خبره چې څه خبرې راغلی به یي څه خبرې راغلی به یي د وجې د عدم اعتقاد نه فيه په دې کې ځکه په شک کې خو نه اعتقاد راتلو شته او نه راتلو شته نو لازمه شوله واسطه نظام معتزلی خو د صدق او د کذب ترمنځ د واسطه نه مني او په ده باندې واسطه راله شاک خبر الشاک هغه خبر شو چې نه صدق شو نه کذب شو حالانکه نظام معتزلی د صدق او د کذب په منځ کې واسطه دریمه نه مني دی وی خبر به یا صدقی یا به کذبی نو خبر الشاک ته توستوي ته صادق وي که کاذب وي نو لازم شوله واسطه متحقق نشو انحصار نو د طرف جواب داده چې دې ز په کذب کې بولما ځکه په شک کې خو اعتقاد نه نو چې اعتقاد پکې رانه نو د خو رښتیا هغه تویما چې هغه کې اعتقاد څه خبره برابر یو شک کې د سره اعتقاد نشته چې اوس خبره برابر کوم لازم شو کذب نو خبر او شاک د نظام معتزلی په مسلک کې څه شی شو کذب شو خبر او شاک د نظام معتزلی په مسلک کې څه شی شو چې چا د شکی خبره کوله مړه یې مې کو نظام معتزلی خبره شکی ته دروغ یو ځکه سړی ویلې شي خان یعنی نظام معتزلی اگر چې معتزلی دی مولا خدای کنه هغه شکی خبره ته سوي دروغ وي په خبره پیښ وي اعتراض په څنګه رااله چې نظام معتزلی خود واسطه قائل نه دی خو خبر په دوه قسمه دی یا به صدق وي یا به کذب وي درې مسلم باندې خبر او شاک خو نه کذب دی نه صدق دی په دغه واسطه د درې مراله وینا جواب داده چې په دې خبر او شاک کې اعتقاد نشته چې نشته دی نو صدق ذکر عنه
صدق بعض کې راځي چې کوم ځای کې خبره د اعتقاد سره برابر وي دلته ټول اعتقاد د سره شته دی نو په خپله خبره کاذبه شوله نو دا مشرکېږي په خبرو شاک باندې د وجې د عدم اعتقاد نه فيه په دې کې نو لازمه شوه چې تا او متحقق نه شي انحصار اللهم الا یقال مگر چې ویل شي دا کاذب دی لانه اذا انتفى الاعتقاد کله چې منتفي شو اعتقاد د صدق کله منتفي شو اعتقاد للصدق عدم مطابقة الاعتقاد نو صدقه صادق شو صدقه اذا انتفى الاعتقاد چې منتفي شو اعتقاد صدقه صادق شو عدم مطابقة الاعتقاد اول کلام او دا کلام کی بنی خبر کی چې دا مشقوق خبر دی او کنه دی خبر مذکور په شرح دا می په شرح کې ذکر کړی شرح نه مراد دی متول شرید فلیطالع ثم الت مطالعه دی وای فلیطالع ثم ولا تدرس بغشپو کی مت تدریس کوا طالب ته وای چې مطالعه کا فلیطالع چه د باندې باندې نه خیال کوه فلیطالع ثم د دې نظام معتزلی د پارس دلیل شته د اعتقاد سره خبره برابر صدق د اعتقاد سره برابر نه بیا دلیل وشته دلیل قرآن شریف دی ها څه دې نشته هغه کې بیان اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد انك لكاذب ګوره منافقان څه وایي نشهد انك لرسول الله دا مطابق د واقع سره کنه دا انك لرسول الله ټکي د واقع سره مطابق دی کنه دی مطابق دا څه سوچ وکړئ کنه دا مطابق دی کنه دا خدا دا الله پاک پیغمبر دی په حق او په سچ انک دی دا منافقان څه وی نشهدو انک لرسول الله انک لرسول الله خود واقع سره مطابق دی او الله پاک د دې آیات په اخر کې وایي چې ان المنافقین لکاذبون دا دروغجن سره د دې چې خبره د واقع سره مطابق ده او خدای پاک ته دروغجن ویلي دي اعتبار واقع لره نه دی اعتبار اعتقاد لري ځکه چې د دې منافقانو په اعتقاد کې دا نشته دی چې دا انک لرسول الله دی دا د دې عقیده ده چې دا انک لرسول الله دی که دا یې عقیده شي چې انک لرسول الله نو بیا دا منافقان دي که مسلمانان دي دا مسلمانان دي خبره په اعتقاد کې خبره په چا کې راته ده بدليل قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا ندي وين نشهد من ويكو إنك لرسول الله والله يعلم الله خفو يده إنك لرسول رسول الله يي والله گواہی ورکی چې بشک منافقین چې دي لکاذبون دروغجن دي فإنه تعالى بشک الله تعالی چې ګرځولي دي منافقان لکاذبین په قولهم په دې قول دي چې انك لرسول الله د وجد عدم مطابقت دي انك لرسول الله د اعتقاد دي او سرا اگر که مطابق د واقع سره دي نو دلیل می وای کم دی مناسب قرآن پاک دی پینسن دی بزو اخستی پینسن دی بزو اخستی ستا تا خو نوی اما ستا تا خو بس بخبل سره پیږي اوس خو خیر کوز ما عجیبه سبق بخبل سره چکی ورد هذا الاستدلال استدلال بأن المعنى لكاذبون في الشهادة كاذبون في الشهادة دي شهادت سمانا ايه چې د دې خبره او د دې خبره یوه د نشهدو موږ د زړه نه ګواهي ورکوو شهادت دې ته وایي چې د زړه دا خبره په دې ژبه ښکاره کوو چې انک لرسول الله نو د دې په دې زړه کې انک لرسول الله شته او دې وایي موږ د زړه خبره ښکاره کوو چې انک نو دا رښتیا وایي که دروغ وایي
دا په دقه کې الله دروغجن کړي دي نظام معتدلی ته په قرآن شریف نه پوهېږي په ته کې معتدل هغه کړي دي دروغجن کړي دي په دې نشهدو ټکي کې چې دی وایي موږ ګوایي کوو دروغ وایي ګوایي نه کوي که ګوایي وکړله خبره بیا جوړه ده بیا خو دي مسلمانان دي بیا خو منافقانو نه دي چې ګوایي وکړه بیا پاتې شو چې په دې خولې د زړه خبره وکړله چې انک لرسول الله بیا خو دا څه شی شو موږ چې مسلمانان شو بیا خو منافقان نه دي خو نه په خولې وایي پړه کې بله ده په خولې وایي پړه کې بله ده په خولې یوه ده پړه کې په خولې شهادت یادوي پړه کې شهادت نشته ورد هذا الاستدلال اور شوی دا استدلال چې بان المعنى لكاذبون في الشهادت دي دروغجن دي په شهادت کې او په داور دي کې المواطات د موافقت نو دا تکذیب راجغ دي په تکذیب راجغ تکذیب راجغ دي المفتي عبد الله شاه صاحب طریقه دا وایي ضمیر راجغ دي نو دا تکذیب چې دی راجغ دي الى الشهادت شهادت تا په اعتبار د متضمن کېدو د دې شهادت خبر کاذب لره چې دا د شهادت دی چې دې کې خبر کاذب پروت دی شهادت اسینم د شهادت یې ورکړی دی نور د دروغ بوجۍ ده غیر مطابق دی للواقع وهو غدار چې دا چې دې خدا خبره کوي چې دا شهادت من صمیم القلب د خالص زړه نه دی و خلوص الاعتقاد او د خالص اعتقاد نه دی په شهادت د ان او د لام او د جملې اسمي سره دې څه وایي انک ان حرف تحقیق هم پکې راوړي له رسول الله لام د تاکید هم پکې د عقیده راوړي کنه او جمله کومه جمله راوړي مولوی صاحب اسمیه راوړي انک لرسول الله جمله اسمیه هم راوړي لام د تاکید هم راوړي مولوی صاحب نو پته ولګېدله چې دا اعتقاد موږ د خالص زړه نه دی دا یقیني خبره کوو او حالا کې دروغ وایي زړه کې دا اعتقاد نشته دی نو دی په دقه دروغجن شو دویم جواب دا دی دویم راځه مولوي صاحب د مولوي صاحب ته وګورئ دی یو خبره کوي نو دا خبره وکړه خو چې په خولې کومه خبره ده په ډه کې هم دقه خبره ده نو چې د خولې او د زړه دواړو خبره یې وشي دې له خلک کوم نوم ږدي شهادت صادق استاذ دا بل سړی څه وایي لکه اپنګي چې بار دغه کوي هغه بیټ والا دې دا خبره کوي صاحب علیه رحمت چې وایي یو خبره یې وکړه چې دا داسې ده نو په خولې وکړله په زړه کې هغسې نه ده په خولې وویله خو په زړه کې هغسې نه ده اوس چې د خولې او د زړه خبره یوه نه شي نو دې له شهادت نوم ورکول دا شهادت دی نو دې ته شهادت ویل صدق دی که کذب دی کذب دی نو دی له شهادت نوم ورکول دا منافقان چې کوم کار وکړو دا کذب غیر شهادت ته شهادت ویلي دا نشهدو نه ده او دیو ته نشهدو وایي دیو نشهدو نه کوي او دیو ته نو ګوره دا په دې نشهدو کې دروغجن شو چې نشهدو دې خبرې لره چې په ژبه ده په زړه مخالفه ده دې لره نوم د شهادت ورکول خلاف واقع دي د واقع سره برابر نه دي بیا دې لره شهادت نوم ورکول غیر مطابق للواقع شو نو دا نوم ورکول یې دروغ دي او المانا یا دا مانا انهم بشک دي چې دي لکاذبون فی تسمیت یا دا دروغجن دي په مسما کولو د دې اخبار کې شهادت لره ای فی تسمیت هذه الاخبار شهادت لك شهادت ما هغه دي تكون چې وی علی وفق الاعتقاد او دا علی وفق الاعتقاد ده ها وسط ترکیب کې د تسمیتها مصدر دی مضاف ته مفعول ثانی ته اولنې محذوف ته معنا څه ده فی تسمیت هذه الاخبار شهادتا چې دې خبر ته شهادت وایي دا دروغ دي دې خبر ته شهادت ویل په څلور مذهب ناروا دي چې پړه کې یو خبره او خولې بله خبره د خولې والا خبرې ته شهادت نوم ورکول دا دروغ دي دا تیری ملا صاحب بله واوره دریم جواب داری چې دا په مشهود به کې دغه دي دروغجن
په مشهور به کې دیو مشهور به څه د دې وایي موږ نشهدو انک لرسول الله په دې انک لرسول الله کې دیو دروغجن يخادعون الله دوکه کوي د الله پاک ته دوکه من الله پاک سره چا پلار وجوبي په زعمهم خپل زعم کې دی وایي چې موږ الله دوکه کوو الله ته دوکه کوي شي خپل زعم دی وایي چې انک لرسول الله تبلیغین وایي دا زړه مفتي اعظم دی دا زړه څه دی نو موږ ورته وایي تاسو د خپل زړه ته لږ وګورئ دا اړه درته څه وایي ستاسو په زعم کې خدا محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله نه دی نو چې تاسو ورته رسول الله وویلې نو پړه کې څه وایي چې رښتیا یې مو ویلې که دروغ مو ویلې پړه کې خدا وایي چې موږ دروغ ویلې چې د ځان د بچاو دپاره چې مسلمانان نه یېرېږو دا څټ راله وایي دغه کوي خمیره کوي چکنی کوي نو د دې یېرې د وجې نه څه ویل انک لرسول الله م وویلې نور په دې زړه کې خو دا رسول الله نه دی نو ته دې تپوس وکړه چې په خپل ګمان کې ته اوس ځان ته رښتینی وې که په خپل ګمان کې ځان ته دروغجن وې لا محاله به تا ته جواب درکړي چې په خپل ګمان کې ځان ته دروغجن وې دا خبره مې دروغ ده دا خبره مې سره نو دا په دې انک لرسول الله کې دروغجن دي او پر واقع نه پر واقع خو خبره ټیک ده خو رسول الله دی او د دیو په خپل زعم کې دې ته دروغ وایي چې دا موږ نسي دروغ ویلي د ځان د بچاو دپاره ګینې چېرته پیغمبر نه دی العیاذ بالله او یا دا معنا ده چې انهم لکاذبون دي کاذبون دي په مشهود به کې ان قولهم انک لرسول الله لكن لا في الواقع بلکې په زعم دي کې چې کوم فاسد دي په اعتقاد دي کې چې باطل دي لکه دي اعتقاد لري چې انه غیر مطابق زمنګ دا خبره نشهدو دا غیر مطابق د واقع سره نشوله کاذبه د دیو په اعتقاد او په زعم کې اگر که صادقه ده په نفس الامر کې خلاصه د معنی دا شوه چې فکانه قیل ګویا کې ویل شو چې انهم یزعمون دی ګمان کوي چې انهم لکاذبون دی په خپل دروغجن دي ځان ورته دروغجن ښکاري فی هذا الخبر الصادق په دې خبر صادق کې وحینئذ په دې وخت کې نشو دا کذب مگر په معنا د عدم مطابقت د واقع سره فلیتأمل فکر ته دا ونه معنی چې ګینه دیو نظام معتزلی ومانو چې اعتقاد لراله نه اعتقاد لمن راغلی نه دا دیو په خپل زعم کې دا ګمان دی چې دا خبره موږ دروغ وکړه ځکه دا خو موږ دا خو رسول الله نه دی خو د ځان د بچاو دپاره ورته موږ رسول الله ویلي لکه یو سړی ما باندې بره ولاړ دی وایي په دغه په توره یې راته نیولې ده وایي شابه که دې ته شراب ووایه ځینې څټ ډله وامه زه ویم شراب دي شراب دا خو زما خپله راته ځان معلوم دی چې ما څه وویلي دروغ مې خو دا دروغ مې ولې وویلي ځان د توري نه ده بچ نو دیو ته پته ده چې انک لرسول الله دی خو یې نه مني چې دا رسول الله دی که یې ومانه چې دا رسول الله دی نو بیا په څه باندې کافر دی بیا خو کافر نه دی دی یې نه مني چې دا انک رسول الله خو د یېرې د وجې نه انک لرسول الله وویلي د یېرې د وجې نه څه ویلي انک لرسول الله وویلي جزاکم الله دا اوس وخوره چې خدای دې حافظه مضبوط انک نو پیش ویلي راځم فليتأمل د پاره چې وهم ونشي دا اقرار دی په کون د صدق د کذب دا راجع دي نه راجعين الى الاعتقاد نه دي په دغه معنا مونږ ویلي دي مولوي صاحب جاهز استاد یو خبره کړې هغه وایي چې خبر په دوه قسمه نه دی چې صدق او کذب خبر کې شپږ احتمال دی دا دوه احتماله د صدق او د کذب دی او دا څلور کې نه صادق دی او نه کاذب دی نه صادق دی د ده ری دا ده چې صدق دی ته وایي چې دا به مطابق وي د واقع او د اعتقاد دواړو سره کذب دا دی چې دا به مطابق نه د واقع او د اعتقاد دواړو سره د دې نه علاوه څلور صورتونه نور هم پکې شته هغه نه صادق دي نه کاذب دي هغې بیان درته کوي نو الجاهز دا هم پخوا یو سړی تېر شوی دی په عقیده کې برابر نه و جاهز دته ویلی کېږي ان کله انکار یې کړی دی د انحصار د خبر نه په صدق او په کذب کې
ثابت کړی دا واسطې لره ګمان کړی دی د دې خبرې چې صدق د خبر مطابقته مطابقت د دې خبر دی للواقع د واقع سره مع الاعتقاد سره د اعتقاد چې دا مطابق دی کذب د خبر عدمها یعنی عدم مطابقت د خبر دی د واقع سره معه سره د اعتقاد نه چې دا غیر مطابق دی وغیرهما غیر د دې صدق او د دې کذب نه غیر د دې دوه قسمانو نه چې هغه څلور دانی دي لیس بصدق ولا کذب څلور نورم شته یو کم دی مطابقت سره د اعتقاد د عدم مطابقت دا سړی وایي ما پرون په خپلو سترګو په حوض کې ورکاره شوم ومې د اسمان زمونږ د لاندې دی دا خبره مې عقیدې واغسته ومې ما د ده اوس څه عقیده ده د دې ملا شرشم چې اسمان زمونږ د لاندې دی په منبر کېناستو تقریر یې شروع کړو په هغې کې ویلې السماء فوقنا مجاحظ وایي نه صدق دی او نه کذب صدق خو ځکه نه دی صدق دې ته وایي چې د واقع او د اعتقاد دواړو سره برابر دي دا خو د واقع سره برابر دی خو د اعتقاد سره برابر دی صدق خو نه شو وایي کذب هم نه دی وایي ولې وایي کذب خو دې ته وایي چې نه به د واقع سره برابر وي نه به د اعتقاد سره برابر د دواړو سره به نه برابر نو دا خو د اعتقاد سره برابر نه دی خو د واقع سره خو برابر دی عدم مطابقت خو یې نشته نو کذب هم نشو نو د دې سړي دا خبره چې د عقیدې دا ده چې اسمان زمونږ د لاندې دی او دوی ویلي السماء فوقنا نو وایي نه صدق دی او نه کذب دی یا بغیر د اعتقاد نه وایي ملا شرشم ناستی دی ته چې تپوس وکړي چې یا لکه ستا څه عقیده چې اسمان زمونږ د باندې دی که زمونږ د لاندې دی یاره والله چې دې ته ما څه سوچ نه دی کړی یاره که ته خبره وکړه دا خو دونه سوچ نه غواړي اسمان زمونږ د بره دی که زمونږ نه لاندې دی یاره دې ته زه نه یم فارغ شوی ما ورته څه سوچ موچ فکر نه دی کړی دی که زما هېڅ فکر نشته اوس دې وایي السماء فوقنا قول یې پېښ نو دا هم نه صدق دی نه کذب صدق خو دې ته وایي چې دا به د واقع سم برابر دی د اعتقاد سم د واقع سره خو برابر دی خو دی خو بلکل اعتقاد لري نه او که دی وایي چې السماء تحتنا نو نه صدق شو نه کذب شو که السماء تحتنا ووایي هم نه صدق دی او نه کذب کذب خو دې ته وایي چې د واقع او اعتقاد دواړو نه مخالف دي دا خو د واقعي نه مخالف دی خو د اعتقاد مخالف نه دی ځکه د خو اعتقاد نشته ته خو لا فکر نه دی کړی ولې دا خو لا ورکوټ یې لک دی هیلې اوس په ګیره کې سپین لګېدلي وپکې فکر کوه وپکې څه فکر نو دا پکې بله دغه شو نه صدق شو څلور دا په مطابقت کې اوس په عدم مطابقت کې دوه صورتونه جوړ کړه نو څلور داسې صورتونه دي چې جاهز استاد وایي نه صدق دی او نه کذب نه صدق دی او نه کذب دی وغیرهما او غیر د دې دوه قسمانو نه چې هغه څلور دانې دي مطابقت سماو فوقنا سره د اعتقاد د عدم مطابقت نه او بل مطابقت بدون الاعتقاد چې اعتقاد یې شته دی نه اصلا بالکل نمبر 3 عدم مطابقت السماء تحتنا سره د اعتقاد د مطابقت نه چې دی قائل دی چې لکه اسمان لاندې دی یا بدون اعتقاد نه اصلا خبره نه کوي چې اسمان لاندې که باندې دی وایي السماء تحتنا سماء تحتنا دا نه صدق نه کذب دا څلور واڼه لیس بصدق ولا کذب وروره دا نه صدق دی او نه کذب دی وکل ارجو د صدق او د تفسیر ډیر اخص شو د جمهور اهل سنت والجماعت تعریف د کذب او د صدق عام د نظام معتزلی د صدق او د کذب تعریف عام دواړه تفسیرونه عام دي او دی په دواړو جهاتو باندې خاص دي
د ده په مسلک کې صدق او کذب ډېر کم کوز دي په شپږو خبرو کې دوه خبرې یوه صادقه یوه کاذبه څلور نه صادقې نه کاذبې دي او نظام معتدلي خو شپږو ماڼو کې یا صدق وایي یا کذب وایي شپږو ماڼو شپږ په شپږه او اهل سنت هم شپږ په شپږو ته یا صدق کذب او دې شپږ په شپږو ته صدق او کذب نه وایي شپږ په شپږو کې دوه ته صدق او کذب وایي یو ته نه صدق څلور ته نه صدق وایي نو ته کذب د ده دا تفسیر په دواړو تفسیرونو کې ډېر اخص دی ډېر اخص دی نو په کل من الصدق والکذب په تفسیر د چا سره د جاهز سره ډېر اخص دی منه د صدق او د کذب نبي تفسیرین السابقین په تفسیرین سابقین سره ځکه د معتبر کړی په صدق کې مطابقت د واقع او د اعتقاد جميعا دواړه او په کذب کې عدم مطابقت د دې دواړو جميعا دواړه بنا په دې باندې چې اعتقاد د مطابقت مستلزم دی مطابقت د اعتقاد لره د خامخاوالي د ضروري والي د توافق د واقع د اعتقاد سره چې واقع خو د اعتقاد سره برابري وحين ذي بدعوه کې وقدام دار اعتقاد عدم مطابقت دا مستلزم دی عدم مطابقت د اعتقاد لرا چې کوم ځای کې عدم مطابقت را لنو التبع عدم مطابقت د اعتقاد راغلی او اختصار کړی د مصنف په تفسیرین او سابقین کې په یو د دې دوه یعنی د پکې مطابقت او اعتقاد دواړه شامل کړي دي او نور دواړو پکې یو پکې صرف مطابقت شامل کړي بل پکې صرف اعتقاد شامل کړي د دې داسې مثال دی مولوي صاحب ته امونه راوړه چې خواږئ صرف خوږوالی مې پکې پیل وکړ مولوي صاحب ته هم امونه راوړه خو چې غټ نو دې تللی شي صرف غټ امونه یي یو نسان ته بل نسان ویل چې کوم چې دله پخه کوم شنه چې توره چې که سره چې ویل قرته چې ډېره نو دی به قرته چې غټه مونې نو که خواږئ او که ترخی راوړی شي او دی به قرته چې خواږئ که واړه مې خواږې مې ټیک دی ده ته مې وویلې چې خواږه م راوړه او غټه م راوړه دغه کیسه اوس ګرانه دی به پکې دواړه صفتونه ګوري چې هم به خواږئ او هم به غټي نو د جاهز هغې کې دواړه خبرې راځي دا ډېر زیات اخذ شو د ده دلیل څه دی نو ناشنا دلیل یې دی ناشنا دی افتر علی الله کذبا ام به جنه د الله دی پیغمبر په خدای دروغ تړلی دي که په ده باندې جنه ده لیونتوب دی نو دا جانب د دروغ شو یو مقسمی یو اقسامی یو قسمی مقسم کلمه ده اقسام اسم فعل حرف دي او قسیم دا درې واړه په خپل مابین کې یو بل دپاره قسیم دي په شرجامي کې دی ویلي وقسیم الشیء یجب ان یکون غیره قسیم د شي به د شي نه غیر قسیم د شي به د شي نه اسم به بالکل فعل نه فعل به بالکل اسم نه اسم به بالکل حرف نه حرف به بالکل نو دلته ویل چې په الله یې دروغ تړلي که په ده جنه لیونتوب دی ام به جنه نو پته ولګېدله چې دا ام به جنه په مقابل کې راوړی دا د هغې افترا علی الله کذبا قسیم دی او قسیم د شي دا خو د شي نه غیر وي پته ولګي چې ام به جنه دا خو دروغ نه دي ام به جنه دا دروغ نه دي نو ام به جنه دا به رښتیا وي دا به صدق وي چې په ده دا لیونتوب دی نو دا به صادقې خبرې کوي نورو ردیو د لیونتوب خبرو ته صادقې وایي دا خو ډېره لرې خبره چې دیو د لیونتوب خبرې ته څه وایي صادقه وایي نو ام به جنه نه کذب شو ځکه دا خو د کذب قسیم دی او ام به جنه نه صدق شو ځکه صدق خو د دیو بالکل نه دی مرادو نو ام به جنه قول دی او وروره نه صدق دی او نه کذب دی پته ولګېده چې په دنیا کې داسې کلام شته چې وروره نه به صدق وي او نه به کذب وي دا د ده دلیل شو دا د ده څه شو دلیل شو
نبی دلیل افترا علی الله کذبا تللی په الله پاک باندې دروغ لره ام به جنہ کده باندې جنہ دې ک کفار چې بن کړه اخبار د پیغمبر علیه السلام خبر ورکول د پیغمبر علیه السلام په حشر باندې چې حشر شتا نشر شتا علامه يدل علی قول تعالی اذا مزقتم كل ممزق کله چې تاسو زری زری شي په کامل زری زری کېدل سره بالکل دوړه شي بلې قبر کې انکم لفی خلق جدید تاسو په پیدایش نوی کې استئ واپس په دا ډانچه الله جوړه کی او غرور په تب کسی کې واچي او بیا روان استئ خو په افتراء نو دې کافرانو بنکړه د الله د پیغمبر دا خبر په افتراء او په اخبار حال الجنه یا پیغمبر ابتراء کړی دا یا اخبار حال الجنه د لیونتوب په حالت دا خبر ورکړی دی په سبیلی د منع الخلو سچ د دې دوه نه خبره خالی نه ده په دې دوه کې ودا یا دروغ ویلي یا د لیونتوب په حالت خبر ورکړی شک ولا شک نشته چې مراد په دې دویم سره دویم څه شي د کفارو دویم چې اخبار حال الجنه دی اخبار حال الجنه لا قولا به جنه علامه سبق الى بعضنا خير الكذب دا كذب نه دی غیر الكذب دی لانه قسيمه ذکر دا ام به جنه خو د کذبا قسیم دی لان الثاني ذکر دا ثاني چې دا ام به جنه دا قسیم دی د کذب د کذبا ذکر معنا اکذب دروغ ویلی اکذب دروغ ویلی دی ام اخبر حال الجنه وقسيم الشيء يجب ان يكون غيره دا خدا نه غیری پته ولې چې ام به جنه کفار دې سره کذب نه مراد کوي وغير الصدق صدقم ندی لانه لم يعتقدوه دغه اعتقاد د دې نه دی کړی کافرانو اعتقاد نه دی کړی د صدق د پیغمبر نو دی نه مراد کوي په دې مقام کې صدق هغه صدق چې هغه ډېر بعید دی په مراحل سره د دې د اعتقاد نه د دې په عقیده کې داسې نو ام به جنه نه کذب شو نه صدق شو نو کم قول شو نه صدق او نه کذب پته ولګېده ورورا چې د صدق او د کذب په منځ کې داسې ټکي شته چې نه صدقي او نه کذب ولو قال كدشي ويلي تبتازاني وي لانهم اعتقدوا عدم صدقه لكان ازهر مراد دي بكوني بكيدو چې دا خبر حال الجنه غیر صدق دي او غیر کذب دي او حالا كده عقلاء من اهل اللسان دي دي خبر له اعتبار شتا عارفون باللغت دي واجب د چشيد د خبر نما اغه ليس بصادقين چې نه صادقي او نه بكاذب لك ام به جنه تر دې پوری چې شی به هاذا دا اخبار حال الجنه منه د اقنه چې نه صادقي او نه کاذبي د دې په دې زعم باندې وعلى هذا بنا بديبان متوجه کی ما اغا قیل چې ویل شي دی قائل خل خالد ان لازمي کې د عدم اعتقاد د صدق نه عدم صدق ټیک د چې دیو اعتقاد د صدق کو په نشتا او صدق خو دې یعنی ام به جن باندې د دیو اعتقاد د صدق نه دی او به هم صدق دی هغه په صدق کې دار اوره خل خالی شارح د تلخیص کې روته دی لانه لم يجعله ذکنی د ګرځوي دلیل په عدم صدق باندې بلکې دای ګرځولې په عدم ارادي د صدق باندې چې د دې کافرانو دلته مراد صدق نه دی او دا صحیح خبره ده دا دروغ نه کافرانو دا مراد چې د دروغ ویلي په الله پاک باندې ام به جنه کې رښتیا ویلي رښتیا مراد نه مراد نه فليتامل ورد هذا الاستدلال دلیل نے آسان جواب دادے یا د خدای ساده جاخده د دمنه نه پیږي جاخده جاخید را شروع کړی دی پیږي دا د اهل سنت نه خلاف دي ځکه ته موږ خبرې نه خبرې څه شي مناسب دي اسی د جاخید څخه کړی دی شروع کړی زمونږ د اهل سنت نه ولې خلاف کافران په خپل عقل کې ډېر خیران دي دا غي خبر په خپل ځبانې د عقل په لحاظ برابر ده خو ته پینې پوهېږي کافران ویلي غونډې کړې ده چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د دوو ټکو نه خالي نه دی یا خو څه مقصد دی نو د الله پاک باندې دروغ جوړ کړي دي چې د الله پیغمبر ما د جبرئیل علیه السلام راغلی دی او ما ته دا خبرې کړي قصدن او عمدن په الله باندې دروغ ورړي
او یا داسې دی چې دماغي توازن العیاذ بالله دا برابر نه دی لګی دی نو چې څه یې ویلي هغې ویلي داسې عمدن په خدای پاک باندې دروغ نه ورړی خو دماغي توازن یې مړه کار نه کوي بیمار دی چې څه یې وویلي بس ویلي وي نو د دې دا مراد دی چې دا دوه قسمه کذب دی کذب دوه قسمه دی یو کذب عن عمد دی او بل کذب لا عن عمد دی اسې سړي نه صادرېږي نو یا دې پیغمبر کذب عن عمد اختیار کړی دی او یا کذب لا عن عمد د مجنون والا اختیار کړی دا مراد دی نو دا قسم یې نه شو قسم یې شو خو په دغه ټکي کې قسم شو کم په عمد او غیر عمد کې نو دا ړومبی کم یو کذب دی عن عمد او دا دویم کم یو کذب دی عن غیر عمد نو قسم شی یجب یکون غیره دا بالکل هغې نه غیر دی ځکه هغه کم کذب دی عن عمد دی دا کم کذب دی عن غیر عمد دی نو دا خو د هغه نه غیر شو که نه شو دا د هغې نه غیر شو که نه شو یو سړی دغه په پیالۍ د جومات کې ویشتلم او یو سړي نه پیالۍ واوښتله من غیر عمد دا دواړه یو شی دي ټول دوستان یو شانتې مه ګڼه رحمانه ترګوټی چې به تا وخوري دوست هغه دی ټول خو یو شانته نه دي که نو ورد هذا الاستدلال او كشير دا استدلال بأن المعنى معنى المعنى ده أمه جنة أو لم يفتر وحب لنا تعبير شان الذين لعدم افترانا في الجنة باني لك مجنون چې لا افترار حدود پر افترا نه دا پچا باندې قصدت دروغ جوړولې دروغ ویلې شیخ بچا دروغ جوړولې دې کې ډېر فرق دی دروغ ویل او دروغ بچا جوړول یو زه دروغ ویم چې لکه په بازار کې نواز شریف راغلی دی دروغ مې ویلي دا ویل یو دروغ جوړول دي ویل او یو دروغ جوړول دي چې لکه شیخ صاحب اعلان وکړو چې نواز شریف صاحب راغلی ورمنډه کوي هغه مې دروغ جوړ کړ مجنون کې دا دغه نه طاقت نه چې په چا داسې دروغ جوړ کړي چې هغه داسې ویلي دی چې دا خبره د خلک ومني خو دونه عقل کار کوي که دونه عقل یې کار کولی دونه دروغ یې جوړوی شوې بدل یې ونې نه وې بأن المعنى معنى دادا معنى أمه جنة دادا او ام لم يفتر لك دروغي ندي جوړ کړي او عبر تعبیر شوی دی عنه د عدم افتراء په جنه باندې لکه مجنون چې لا افتراء له افتراء د پار نه لکه دا انه دا افتراء چې دا کذب عن غمدین دی او غمد نشته د پار د مجنون که مجنون نه عمد را لې به خو مجنون نه دی فسانی دا دویم لیس قسیما دا نه دی د پار نه دی قسیم د کذب د پار مطلقا قسمی نه دی مطلق قسمی نه دی یو نوع قسم دی بل لما هو اخص منه بلکې دا هغه چې کوم خاص دی منه دی کذب نه کذب په دوه قسمه باندې دی یو عام کذب دی یو کذب عن عمد دی نو دا عن عمد قسم دی اعنی الافتراء شو دا حصر د پاره د خبر کاذب په زعم د دیو کې په دوو نوعینو کې چې دی پیغمبر کې دوه قسمه دروغ کې یو دروغ خامخا دي یا کذب عن عمد یا کذب لا عن عمد زبردست دی قرآن شریف آیات حل کو اللهم ربنا اتنا فی الدنیا